اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ آل عمران کی یوسل سوارلس آیاتونه ویل شوي د درېمه حصه کې ابتدا کې مونږ ویلو د تنظیم د جوړولو د تنظیم او د جماعت پنځه اصول خی یو دا چې عقیده به یوي، دویم قانون به قرآنی، دریم ارکان به فعالی، څلورمه خبره دا ده چې په خپل جماعت باندې مال به لګوئ، او پنځمه خبره بیا دا ده چې تاسو کې غیر رازدار بسوک نئی. نو دا تنظیم او جماعت دا به په ترقی روانی، مخ په وړاندې به روانی، ترقی به کوي، او کله که غیر پکې رازدار راغلو نو بیا به مشکلات مخې ته راځي، خرابی به راځي، مقصد کے ناکامی برازی. دین رستو بیا مثالونم پیش کئی. اولنا منگا ویلو دی حصہ کے دعا غٹ خبری بئی. یو بئی جہاد فی سبیل اللہ، او یو انفاق دا اللہ پلار کے خرچ کول. نو دا دواړه خبرې دلته کې مثال پیش کړي د هغه خلک چې د الله نه سوا، د الله د لارې نه سوا په بل ځای کې د دنیا د پاره مال خرج کوي، د هغې مثال وګوروئ. وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، چې کوي دا خلک د خیر نه فلن يكفروه، نو چرې ناقدري به نه کېږي د هغې. واللہ علیم بالمتقین، واللہ دے پوہ پا متقیانو باندے. خیر دا قرآن و دا سنت مطابق چی سمر اعمال لی اغی طولو تا خیر وی. بیا پاغی کی یو دا خبر هم دا چی مال لگول دا اللہ پلار کی، نو خیر کلا مال تے هم میلی، لکه مخکې سورۃ بقره کې تیر شیو ان ترک خیرن، که مال پرې ښودی وي، کتب علیکم ان ترک خیرن، نو که مال پرې ښودی نو وصیت کول په هغه باندې لازم دي. دانګې نورو ځینو کې خیر خیر لفظ ذکر کوي، نو مال ته وی مال خده چې سړی نیغې لارې طرف ته بیایي، سړی حق طرف ته بیایي، ثوابونو طرف ته بیایي. ایو تنو پیسې ورسره وي، نو بعضې خلک وایي پیسې ښه شی نه دی، او بعضې وایي ښه شی دی. نو هغه یو تن وی دا ښه شی، پیسې خو ښه شی دی، او ته وایې ښه شی نه دی. زه مانځله راغلی وم، په رستني صف کې ولاړم، 50 روپۍ مې هغه مخکیني سړي له ورکړې، ما وې دا ځای ماته پرېږده او ته شاته شه. نو هغه زه را مخکې شوم، هغه مې شاته کړ، مخکې صف هغه ثواب راته میلاو شو. هغه ویم زه خو هم دقه ویم چې مال دې کله په جیب کې و نو ښه نه دی، او چې ور دې کو جو ښه دی، چې ور دې کو جو ثواب ته پې ورسې،
الله په لار کې د خرج کو جو ثواب ته په ورسې ثواب په حاصل کې او جیب کې د پروت ته نو اس خیر پکې نشته پدې کې غنور سيدونه راضي غرور راضي تکبر راضي فخر راضي نور قصې راضي او چې کله خرج کې په نیغ لار کې د الله په لار کې خرج کې جو ثوابونه دي وما يفعلوا من خير نوا چې کوي تاسو د خیر د کارونو نه او هغه چې ور کوي تاسو د مال نه فلا یکفرون چرې نا قدرې بنه کیږي داغه مال هر څومره چې ورکه تر دې پورې چې د ټولو نه کم څومره وي د کجوري ټوکړه هم د ټولو نه کم وینو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل اتقوا النار ولو بشق تمرتين ځان د جهنم د اور نه بچ کئ اگر که د کجوري په یو ټوکړه باندې ولي نه ثواب حاصل کئ په دې باندې دارنګه ګټ اوبو باغې باندې ثواب حاصلېږي نه دا د ټول نه کم دي زیات چې څومره ورکه صحابه کرامو کې ډېر خلک داسې وو بعضې باغونه دي بیروحا باغ دی نور باغونه دي د صحابه کرامو وو کله یو خبره داسې مخې ته راغله چې لکه د آیات مخکې تیر شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې تاسو کم شی خوښوئ هغه خرچ نه کړئ نو ثواب نشي حاصلولی هغه شی به خرچ کړئ هغه صحابي راغی یا رسول الله تاسو ته پته ده زما په مال کې د ټولو نه ښه مال هغه دغه باغ دی دا زه د الله په لار کې ورکوم د الله په لار کې قربان رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې خوشاله شه وته وی دا سه وکا دا په خپل رشتہ دارانو کې تقسیم کا چې ستا رشتہ دارانو ته د دې فائدہ میلاو شي تا ته ثواب ملاوي دغه رنګ بل یو صحابي دی یو باغ کې خپل باغ کې موز کوي او باغ وي دومره غنو چې هغه کې چنچڼه پکې ایثار شو چنچڼې ته بیا لار نه میلاوي دي چې وتلی وېته نو هغه مونږ چې کاو نو مونږ په ګډوډ شو چې سو رکعات می کړلی مونږ کې خطا شو چې کله مونږ پورا کو سلام یې وګرځاو وې دا مال نه دی پکار چې دا ما د مانځنه زما مونږ خرابوي زما په مانځه کې مشغوله راولي زما په مانځه کې پدې کې خلل راولي زما مانځه کې خلل کیږي داسې مال نه دی پکار راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله دا باغ دا الله په لار کې کم ځای کې قربان خرج کې هغه ځای کې خرج کا زما نه پکار زما مونږ خرابوي تاسو نور صحابه دي غوړه مالو او چې په دین کې رخنه جوړيږي په دین کې رکاوټ جوړيږي د دین په کارونو کې سړی راکاږي سړی معنا کوي سړی رستو کوي داسې مال نه پکار وما يفعلوا من خير نواچ کوي تاسو د خیر د کارونو نه فلا یکفرون چرې نا قدرې بنه کیږي داغه والله علیم بالمتقین الله دې په متقینانو باندې مال لګې نو خبره بو کې دا شرط په پکی تقوا بو پکی تقوا بګی نشته ایمان بګی نشتی دا الله د پاره نه خرج کوي دریا د پاره خرج کوي نسبت بګی نشتی بیا ثواب نه ملاوي ان الذين كفروا يقنا کسان چې کفر کړل لن تغنيان مالهم هرگز پیدا باور نکی دیلا مال نه د دی او نه اولاد د دی من الله شهاد الله د عذاب نسو دا الله د عذاب نه بچ نکی اخلاص به نکی څه پیدا بول ور نکی دوی زما مال نه دی مال له نسو مال خدغه سي پروت ته مال ستا کم یو ده احادیث کې راتلو ما اکلتا هغه چې تا او خړونو فافنیت فنا دی کو وما لبست فابلیت هغه چې تا واغستو نزول دی کو او دریم نمبر هغه دی چې هغه تا مخ کې ځان له صدقه کو نو هغه تا ځان له ذخیره کو
هغه ځان لکه خو دا ستا مال د درې واړه ستا دي او دینه علاوه نور چې دي هغه د میراث خورو دي هغه د رستو خلکو دي هغه استاد نشتی نو دا دوه چې دي نو دام د دنیا سکار خو د لوکو کنه فائدې دل درکړه او دې خوړو وادي غستو نو څه فائدہ خو دنیوي میلاو شو او دا بل چې دی نو دا د آخر فائدہ شو صدقه او دا نور چیز کم پاتې شو ناغه د نور شو پردو شو تا بيزان کړهولو خپل خپل دی پیستلوا هغه پاتې بلته شو نو ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم یقینا کسان چې کفر کړل هرگز فائدہ به ورنه کی دی له مال نه دی او نه اولاد دی د الله دا عذاب نه دسو و اولئک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي چې کفر کړل نو جهنمی دي هم فيها خالدون دی به پدې کې همیشه ایمان نشتی نو د کافر د پاره همیشګيري دا په جهنم کې مؤمن دی مسلمان دی ناغه چې ایمان ذره بر ایمان وړي نو یو نه یو ورځ که جهنم تلاړ شي نو راوبوزي اخر وروزي لیکن چې کفر کړل شرک کړل نو هغه د پاره د جهنم نه راوته د سره اړوشته نه مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا مثال دا چې خرج کوي دا خلق په ژوند دنیوي کې د ژوند دنیوي د پاره کم مثل ریحن پشان دی وی هوا د فیا سرون چې پای کې سخ یخي اصابت حرس قوم چور سید فصل د یو قوم ته چې ظلم کړو په خپل ځان نو باندې فعلکتو ناغه باغ ولا تباکو سرون بازی وی دا د ازدادو نه دی وی نو دا یخ تم وی ګرمۍ تم وی سخ یخ پکېو یا سلی راغله په هغه کې سخت ګرمي وا دواړه سره خرابوي فصل باندې چې کله دغه سخ یخ پر هغه غلې پر هغه جوار سره تباہ کړه کنه لا خراب کړه د غلې د وجینا د یخ د وجینا یو شان تباہ کیږي او چې ګرمي پر راشي سخت ګرمي پر هغه جلی وي دا جل وال دی ا سخت ګرمي دلته زموږ په علاقو کې هغه ګرمي دي شي نه زیاته چته په بازي بوټو وغیرہ شنو باندې راشي فصل باندې راشي نو عام طور باندې نه کتب علاقو کې سړې چې ګرځي دا مخ ته سړی سوځي دا سي سخت لوته وي سخت ګرمي پس شي باندې سړی داغه نه پناکیږي نه او یخنی جی د یکد علاقو یخنی چې ګوره هغه داسي چې سړی دا مې بړستنی راواز هم نه ګرمي هغه اډو کی ترسي وما ظلمهم الله والله ظلم نه کړي په خلکو باندې ولکن انفسهم یظلمون لیکن داخله په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي یا ایها الذین اے مومنانو لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یعلونکم خبالا هغه پنځم حکم پنځم اصل ذکر کوي چې تاسو د کې غیر د رازدار نه ستاسو معاملات ته هغه پټي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تتخذوا بطانه من دونکم من سین تاسو رازدار د خپل نه علاوه لا یعلونکم خبالا اغي اله نه کوي پتا سو باندې د نقصان رسولو ودمان تم دی خوخی هغه چې تاسو تکلیف کیا چي یہ مال مزه را کوي خون را کوي چې دا تغړیږي کنه مال خون را کوي وي دې داسې خلک ترشید بکې سرمن مې غړول وا پاغي باندې یو به راوړاغي راوستا او پاغي باندې حلالو به کله وشتو کله یو څه کله بس دا مختلف خلک دي بے دین خلکو کې قسمه قسم خلک دي صدا سي خلک په گمشته وړکه به تختی هغه به بوزي او هغه له آلته کې هر قسم مراعات ورکی آزاد به پریدي خوراکونه په کوي هغه به غټ سړی تی جوش غټ کټ بشي بیا یو پنجره جوړه کړي نا پنجره کې لاندې ورجی خوري کی
او دا سړی پکې وردن دن نکی بربنډي کی او د هر طرف نه د کسانو سره نیزی یا سره د سومبه وسري وسخانو او دا پنجره ده غټه پنجره ده کمرې مودار نو دې په د یو طرف نه په سومبه باندې وਹੀ نا بل طرف ته منډه کوي نا غزنه بل وਹੀ نا غزنه بل وਹੀ دا ټول تغړیږي دغه سي دا موږ لخوا نه کوي داغه نه دا ویني ساسي په وریجو باندې اخر راو ګرځيږي او پاغه کې مرشي او وریجې بیا په وای دا خورده ده وي پاغه باندې ثواب په نیت باندې یو بل ایوړي موږ لخوا نه کوي دای دشمنان ستا دشمنان به د دین دشمنان به د مسلمانانو دشمنان به اب دا کسب کوي کنه دور بکیم دی ودو معنتم غواړي دی هغه چې تاسو تکلیف کې اچي قد بات البغضاء من افواههم یقینا خکار شوی دی بغض دعوت د دې دخلونه بغض دعوت خکار شوی دی لیکن دا کم ته چې تالی دل تی اینه دا خو ډیر لګ دی وما تخفي صدورهم اکبر هغه چې پټي ساتي سینې د دې هغه ډیر لوی دی د دې په سینو کې چې د مسلمان سره کم بد دی د مسلمان په د پاره چې د دې کم بغض دی عداوت ته پزله کې بدیش ته نه خو ډیر غټ ته داغه خو اندازم نکي تاسو انداز نشي لګولای داغه مسلمان دومره بدی شي د مسلمان د پاره قسمه قسم دی کوهی کني قسمه قسم حربې داغه د پاره استعمالي مسلمان دی ختم شي قد بینا لکم الآیات یقینا وضاحت سره بیان کړي موږ تاسو ته آیاتونه ان کنتم تعقلون که تاسو د عقل نه کار اخلئ الله غیر په تاسو کې رازدار نه کله غیری د خپل نه علاوه کوټلي خلق هغه داسې خلق چې هغه په ایمان کې کلک او مضبوطی یو سړیو د زوی سره اونې وېشو کافر ونیو هغه موږ تعالی صدر کو تعالی مراد درکو تا پریدوم خو ته موږ ته حل وایا هغه زه حل وې مخزه د خپل زوینه یریګم ددن شرمېګم ددن یریګم یې چلو کو نو یا خو دې چې شهید شي مړ شي زه به ته ویم هغه ښه داغه په مخ کې هغه شهید کو شهید شو وسوي خاص وایا هغه وی ما وی که په ما باندې څومره ظلمونه کیږي څومره سختۍ راځي زه خو برداشت کوم دا وړکې دی برداشت کولای نشي او ما ته چې څومره معلومات دي نو هغه شان معلومات د توم دي نو که سختی په د باندې رااله دی به حل ووایي ما ته وای نو زه حال نه وایم ما زری کې پټي مې کې حل نه وایم او دې وړکې دی نو ما دې به برداشت ونه کی نو دې شهید شي دې بلاړ شي جنت ته بلاړ شي او زه ما تاسو پټي کې هر څه چې کوي خو زه نه وایم حل نه وایم یو ولې نه وای ما سره ایمانی طاقت ته ایمان دې ما سره داغه ایمان په وجه باندې زه نه وایم د خپل مسلمانانو حال زه نه وایم داغي جاسوسي نه کوم کافر ته داغي حال نه برسه کوم کافر ته داغي د اسلحو زه د ډیپو زه دا شنو ته نشم خوې آی په کم ځای کې دي سکه سنه کوي نشم خوې دا ایمانی جذبه هغه ایمانی جذبه په وجبانه هغه لګیا ده زوی شهید کیږي شهید دي شي او چې د مسلمان ته سبا نقصان نه رسی ولې سبا مسلمان دی زما پر زوی باندې پر وړو کې باندې زور یو کو جبر یو کو زیاتې پیو کو د به حل وای انن سبا چې کوم ریمانډونه ورکول کې بل شان دي دا ایمانی غیرتی ایمانی جذبه دا نه یو 200 پیړې وای هر څه وای دا پارځه کې چی مسلمان پکار دا چې مسلمان دی هغه مسلمانی کلک مسلمان دی
هغه د خپل مسلمان د پاره خیر خوای. لا تتخذوا بطانه من دونکم. نو کله مسلمان داسي چې هغه دسه مسلمان کلک مسلمان نه دی کنه، چې کلک مسلمان نه دی ناغه با خپل ځکه خپل رازدار به نه جوړه، خپل شورا کې به نه اخلي. څومره نقصان نه چي دي. ورستو د آیاتونو کې داغه مثال هم ذکر کړي. بدر کې اس څوک نو، غیر پکې نو، منافقان پکې نو، اگر چې لګو اسلحه په لحاظ سره کم وو، کامیابی ملاو شو. بدر کې کامیابی وا او په احد کې ناکامی راغلا، لږ سات د پاره راغلا، کسان پکې شهیدان شو، ظاهری نقصان خو شو کنه. دا نقصان ولې وشو؟ دا دی وجنا چې کافر پکې وو، پدې کې منافقانو څه کسان پکې نو تلو، څه کسانو خبر رستو راځي بیا ان شاء الله به وایو. څه کسانو هغه واپس شو، دغه منافقان 300 کسان واپس شو. چې 300 کسان واپس شي نو په نور مسلمانانو باندې بس تیریږي. اگر زمونږه مخ زر کسانو زرو کسانو نه 300 واپس لاړو، مخ وسو پاتې شو، مخ کم شو. دا وسو چې په دې وسو کې هم بعضی پاتې شي، یو پکېو هغه و منافق یو مسلمان شهید کو بیا لاړو تختید منډې کړې، لاړ د کافر سره ملاو شو او لاړ مکې ته. بیا مکه کې وو کسان راولېګل زما روغ او کوي پیغمبر سره، استا روغ کی ته مرتد شوه. بیا غراغه پټ پټ پګرځیدو، مدینه کې ولې دی شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه بیا شهید، عثمان رضی الله تعالی عنہ پس بیا لاړ هغه مړ کالته کې مرداري کو. دا سه حالي بازي نو غیر په تاسو کې رازدار نه وي. سمرا تحریکونه چې ناکام شي دي داغه وجم داوا. شاه اسماعیل شهید رحم الله هغه چې کوم جهاد کا ودل دکی بالاکوټ کې شهیدان شو. نو شهادت مقصد خو نه دی کنه چې ځان وجنم، نه ځان وجل نه دی. اصل مقصد دی اعلاء کلمت الله، د الله د دین اوچتواله. پدې کې که شهادت راځي قبول لې، دا نه دی چې زه سګم ځان وجنم، ځان وجل چې دا سکتوره خو نه ده، دا مقصد نه دی. شهادت پکې راځي، مرګ پکې راځي، جوبله پکې راځي، زخم به راځي، دا قصې پکې راځي. لیکن مقصد اصل کې دی دا دین اوچتواله، دا الله د دین بلندی، دا الله د دین سرفرازی، دا مقصد دی. نو حال دغه هغه شهیدان شو، کامیاب شو، لیکن حال دغه تاریخ ختم شو کنه. نو تاریخ ختم کړي چا؟ هغه سکانو، هغه انګريزانو. دا غي سره یو سړی پکې میلاو شو، هغه ته ټول راز باز څه چې هغه وته وي. دی پکې دغه سي خلک دې باندې بس کو. وما يفعل من خير فلا يغفروا. چې کوي دا خلق د خیر د کارونو نه فلا يغفرون، چې نه قدرې بنه کی دا وی. والله علیم بالمتقین، الله دې په متقینانو باندې. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړل لن تونیان و اموالهم، هرگز فائدہ ورنه کی دیله مال نه دي او نه اولاد دي من الله شیئا، الله د عذاب نه هیڅ. واولئک اصحاب النار، دا کسان جهنم یعنی هم فیها خالدون دی، وي په دې کې همیشه. مثل ما ينفقون، مثال دا چې خرج کوي دا خلک فی هذه الحیات الدنیا، د پاره دی ژوند دنیاوی که مسلې رهن پشان د هوا ده. فی سرون چې پای کې سخت یخنی یا پای سخت ګرمي. اصابت هر قوم ظلموا انفسهم، اور اسید فصل د قوم ته چې ظلم کړو په خپل ځان نو باندې، شرک کړو، کفر کړو، نو فالکتون باغ ولو سیزو، افصل ولو سیزو. وما ظلمهم الله، لا ظلم نه کوي په خلق باندې، لیکن دا خلق په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي. الله دای مثال دی ژوند دنیوي کنه، د ژوند دنیوي زی نو سره اخر مرګ دی کنه. نو مرګ په ست طریقې باندې او شو، په دغه طریقې باندې چې اسی پاتې نشي ایسو صلی الله نړو. یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تتخذوا بطانة من دونکم، منی سی تاسو رازدار د خپل نه سوا
لا یالونکم خبالا اغي الانکی پتا سبانی د نقصان ودو مانتم غواړي هغه چې تاسو تکلیف کیا چې قد بدت البغضاء من افواههم یقینا خخ کار شه ده بغض دعوت د دې دخلونه وما تخفي صدورهم اکبر او هغه چې پټي ساتي سینې د دې هغه ډیر لوی ده قد بينا لكم الآيات یقینا وضاحت سره بیان کړل موږ تاسو ته آیاتونه ان کنتم تعقلون که تاسو داخل نه کار اخلي. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.